أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سورة بنی اسرائیل 45 نمبر آیات تے 15 سپارہ دا. وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ او کلا چه پیغمبرات الولی قرآن جعلنا نمون بجوڑو بینکا پمینستا کے وبین الذین و پمینس دہاغی کسانو کے لا یؤمنون بالآخرت چی ایمان نوی پاخرت باندے حجابا پردا مستورا پٹکڑے شوی. آیات مبارکہ کہ اللہ پیغمبر علیہ السلام ته خطاب کی. پیغمبر چکل تو قرآن لولے نو د دې قرآن په برکت سره وستاو د کافرانو په منځ کې داسې یو پرده حایله کیږي چې هغه به څوک نه وي. په دې آیات مبارکه کې امام قرطبی د سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث نقل کرے. سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله په قرآن مجید کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې په قرآن مجید کې الله سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل کو نو پدے سورۃ لہب کے اللہ تبارک و تعالی ابی لہب تخیری کړی او دا هغه خزیدم الله تعالی ډېر بدر دی په قران مجید کې ویلي. الله و تبدر دی داسې ویلي دي چې دا هغه ناکاره کارونه پټ پټ کوله او هغه قران کې الله بیان کړل چې دا ابی لہب خزیبا د غنو ګېړې راوړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د گزرګا په لار کې به ماغغنی مات کړی. هغه څنګه به زمکه لراوتړل هغه غنی په لار کې مات شوی چې په دې باندې محمد علیہ السلام له تکلیف میلاوي شي. نو په سورۃ لہب کې قران مجید کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یو ورځ دا بلهب خځې ګېډې دای پشاکو چې دا غنی راوړې او په لاره کې ور واچي. د الله تعالی کارنامه دا وشوه چې هغه رسۍ مړې ته ور پریوته او کاغذې پانسش پمړ شو. نو چې کله الله تبارک وتعالى دا صورت نازل کو چې د دې دیو پیغمبر خدا له تکلیف ورکینو د دیو انجام ډیر ناکاره وي. دغه وخت کې لا خپل انجام ته رسیدلی نه دي خلفاون او دا آیات دا صورت نازل شون دا بلهب خزر اغلا زکه دا بلهب خزر ډیره بد زبانه وا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مونږ د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناستو او مونږ ولیدل چې د ابي لهب خزه په غصه روانه ده. ما وی اے د الله رسوله زمون په مجلس کې تناس او د خزه ډیره بد زبانه ده. کدا د خپل نه داسې الفاظ راوباسي چې تاسو عزت مجروح شي نو دا بخنه نو تاسو دنه لاړ شئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ته وی فکر مکه دا خزما نشي لیدې زبا ناس ما دا ما نشي لیدې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران آیاتونه وی او چې د قران آیاتونه ویني دا بلهب خزر اغلا
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخامخ ولاړو او نبی علیہ السلام نه لیدو او ابو بکر صدیق ته وای استاسو د عملګره چې د محمد علیہ السلام د داسې اشعار په مونږ پورې جوړ کړی دي چې زمونږ مذمت او سپکواله پکې بیان کړی دی صدیق اکبر وته په الله مې دې قسم هغه خو شعرونه نشي ویلې ناغه شاعر دې نو پتا شو په چاربي ته لطفي د کوم جوړ کړی نو دا بلهب خزوي قسم په الله تاسو دا غمرګتیا کوي هغه په مونږ پورې داسې بدر دي ویلې دي د شعر په انداز کې قرآن د سورۃ تبت یدا بلهب دغه ته اشاره وای چې کله دا ابي لهب دا خزه لاړه سپکه سپوري ویلې خو نبی له سلام مخامخ وو نه لیدو د الله پیغمبر آیاتونه په ځان باندې ویلو صدیق اکبر فرمایي وای چې کله دا ابي لهب خزه لاړه وی ما وی یا رسول الله دا ته مخامخ ولاړه او تاسو نه لیدئ دا څه کمالو وی ما ته محمد علیہ السلام فرمایل چې کله ما د قران آیاتونو وینو الله تعالی یو فرشتہ راولېګلا زما د دې خدای په منځ کې یو فرد مقرر کړه چې دې ځنه لیدل قران دغه ویرونه وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَّا تَلْوَلِ قرآن لرا جعلنا بينك مونږ جوړو پمنستا کې وبين الذين ومن داغ کسانو کې لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا چې ایمان په آخرت باندې نیوي یو پرده پټکړای شي ګوره مسلمانانو د دشمنانو د نظر نه د پټېدو یو بهترین عمل نه نږدې کوي دشمن هر ځای موجود دی هغه د جناتو نه هم دی شیاطین نه او د انسانانو نه هم دی دوانو قرآن ذکر کړی من الجنة والناس دا غوینه پناه غوښتل لازم حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هم د مشرکانو د سترګونه پټېدل غوښتل چې دین مانه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید 3 آیاتونه بل وستل بیا به کافرانو دانه لیدل یو د سورته کاف دا آیات بلوستو انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا دویم نمبر د سورۃ النحل آیات بلوستو اولئک الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم دا آیات بلوستو دریم آیات به د سورۃ جاسیه آیات بلوستو افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة چې کله به نبی علیہ السلام د کافرانو نه ځان پټون د آیاتونو به ولوستل بیا به هغوی راغلل او نه به شولیدل کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام یو سړی ته دا کلمات او خدل د 3 آیاتونه هغه ملک شام ته لاړ او الته کې مقیم خو هغه خلک ورپسې شول او دا هغه ځنی د تلاش شروع کو چې دیونه سینه هغه دا غځنه و تخته او فوج پسې لګیدل او دا د نبی علیہ السلام خدل شوی 3 آیاتونه خوبي او دا هغه فوج په منځ کې ګرځیدو خو وي نه لیدو او هغه صحابي ماته وی چې دا آیاتونه ماته رسول الله مبارک خودل دي او زه ملک شام ته تلم او ما په ځان باندې ویلي دي او زه چانه لیدل کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي امام ثعلبی لیکي وای کعب رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت نقل ده وای ما درې وسیدون کی هغه دا شور الاتفاق چې هغه گرفتار شول او بیا د قید نه وتښتیدل او دا 3 آیاتونه په ځان باندې وبي او هغه فوج کې ګرځیدل او دا غوي د روغ رمټ آزاد شو چانه لیدل دریم نمبر د آیات په تفسیر کې امام قرطبی رحمه الله لیکلی دي وای د دې 3 آیاتونو علاوه د قران مجید د سورۃ یاسین یو بل آیات هم ده چې هغه په دې عمل کې انتهایی مجرب ده وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون
الله فرمایي مونږ به د انسان نه مخ کې او شاته دا چې دیوالونه مقرر کو چې دې به را پټ کړي خو هغه به څوک نه نه دیوالو او دا انتهایی مجرب عمل دی. وجعلنا دا چې کړي یو انسان او درې پر ځان تاو کی نو ددن به الله دا چې فردې تاو کی چې دې به څوک نه نه. امام قرطبی ذکر کوي ما په خپل باندې په ملک اندلس کې قرطب خار ته نږدې په قلعه منصوره کې دا واقعي ما خپل را په خشي و چې د دشمنان ونیولم بیا د نو تختیدم او یو کور ته دنه شوم او په کور کې یو کټ و نور سنو زه په کټ کې کیناستم دو په اسواره په ما به را دنه شول او ما د سورۃ یاسین د آیات وی درې پیره وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون او پزان می پوکو او هغه دوا اسن والا سوارا چاپیر دې کټه چاپیر چورلی او یو بل ته وی په هنه شو چې دا پیره وو کدا څه شو دې کور تر د نشوت نشتا او حالانکه دې به کټ کې ناستم او دې هدا پوری دي چې زما جامع هم دا غوښ سره لګې دي وزین لیدم رونو دا د قران مجید معجزه ده. زمارور مسلمان عقیدتن او د یقین سره د الفاظ وی الله به د دشمن نه په پرده کې کوي. قران وایي ښا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کله چې ته قران ولې نمونګه جوړو پمن ستاو پمن دا کسانو کې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې حجابا مستورا یو پرده پټ کړی شوی وجعلنا على قلوبهم أكنة او مونږه پیدا کړی دي د دې پزونو کې کینا ايفقهوه چې پوښي په دې قران باندې وفي اذانهم وقرا او په وګونو د دوی کې درنواله ده. واذا ذكرت ربك او کله چې ته یاد خپل رب فل قران فقران کې وحده یکی आवाज کله چې په قران کې د توحید مسله راشي نو مشرک او کافر اسی خپي نو چې تکله په قران مجید کې د لا اله الا الله आवाज کې ولو نو دی واوړي الا دبارهم په خپل شاګانو باندې نفورا نفرت کوونکی نحنو اعلمو مونږ فویګو بما باغ سباندې یستمعون چې دی وګ دی باغ باندې اذ یستمعون الیک کلا چې دی وګ دی تا تا و اذ هم او بدغه وخت دی نجوا پټه جرګې ګون کې دی اذ یقول الظالمون دغه وخت وای ظالمان ان تتبعون چې تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مگر دیو سړی مسحورا چې جادو پکړې شوی دی. دلته کې د جادوګر نه مراد لیوانه ده. خلکو یې خالص دماغ خراب دي چا په سحر کړه د غړي وړي وای. قران وای انظر وګورا کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانې تعالی مثالونه کله وی لیوانه ده کله وی جادو پکړې شوی دی کله وی مجنون ده. داستا لپاره قسم نمونه جوړی ښا فظلوا دی گمراه شوی دی فلا یستطيعون سبیلا پس دیو طاقت نشی لرله د نه غلاره. سبحان ربک رب